بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. آية من الفاتحة. ګور علامه تفتزانی رحمه الله فرمایلی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دو حیثیت دي. اول حیثیت کونها فی النمل، نو پدې خو اتفاق دی چې په سورۃ النمل کې دا د قران نم جز دی او د سورۃ النمل هم جز دی. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. هغه کې خو اختلاف نشته. اختلاف په دې دویم حیثیت د بسم الله کې دی چې حیثیت کونها فی اوایل السور. د دې سوراتونو په اول کې چې کومه بسم الله راغلی ده نو په دې کې اختلاف دی. په دې کې درې اختلاف دي. اول اختلاف په دې کې دی چې دا د قران جز دی کنه دی. دویم اختلاف په دې کې دی چې د سورۃ فاتحه جز دی کنه دی. دریم اختلاف به په دې کې دی چې د سورۃ فاتحه نه علاوه په دې نورو سوراتونو کې جز دی کنه دی. نو درې اختلاف دي پکې. اول اختلاف په دې کې دی شاباسي چې دا د قران جز دی کنه دی. نو په دې کې دوه مذهب دي. یو مذهب د مالکیو او د قدمو احناف دی. دوهم مذهب د شافعیو او د متأخرینو احناف دی. نو مالکیه او قدما د احناف فرمایي چې دا د قران جز نه دی. نو چې د قران جز نشي نو د هیڅ صورت جزم نه دی. لدی وجنه مالکیه بسم الله الرحمن الرحیم نه تلاوت کوي، نه سرن تلاوت کوي، نه جهرن تلاوت کوي. نو قدما د احناف وایي چې دا د قران جز نه، مالکیه وایي چې د قران جز نه دی. دارنګه قدما د احناف وایي چې دا د قران جز نه دی. وجه دا ده چې قران خودی ته وایي چې د پیغمبر علی السلام نه په تواتر را نقل شوی وي او هیڅ شبهه پکې نه وي. دا بلا شبهتین په قید باندې بسم الله خارج شو، ځکه په دې کې اختلاف دی. نو د اختلاف پکې شبهه راوسته ده. نو ول اختلاف په دې کې د شابسي چې دا د قران جز دی او که د قران جز نه دی. شابسي نو مالکی وایي چې د قران جز نه دی، لدی وجنه په لمانځه کې نه تلاوت کوي. او قدما د احناف هم فرمایي چې د قران جز نه دی، ځکه قران دی ته وایي چې په تواتر بلا شبهتین را نقل یو په بسم الله کې اختلاف دی. دویم مذهب د شافعیو او د متأخرینو احناف دی. دوی وایي چې دا د قران جز دی. دا ول اختلاف. دوهم اختلاف په دې کې دی چې د قران جز شي نو د متأخرینو احناف او د شافعیو به اختلاف دی چې د قران جز شي نو بیا د سورۃ فاتحه نه جز دی او که د سورۃ فاتحه نه جز نه دی. نو متأخرین د احناف وایي چې د قران جز دی خو د سورۃ فاتحه جز نه دی. او شافعیه څه وایي چې د سورۃ فاتحه جز دی. دویم اختلاف په دې کې دی. دریم اختلاف په دې کې دی چې د نورو سوراتونو جز دی کنه دی. نو شافعیه بعضی وایي چې د نورو سوراتونو جزم دی او بعضی شافعیه وایي چې د نورو سورو جز نه دی. نو دا درې اختلاف دي. قاضی بیضاوی رحمه الله خو شافعی مذهب دی. نو دی وایي چې دا جز د قران دم دی، بسم الله د قران جزم دی، لکه چې د متأخرینو احناف او د شوافعو مسلک. او دارنګه د سورۃ فاتحه جزم دی. نو دلته دوه دعوی د قاضی مبارک دي. اول دعوی دا ده چې د قران جز دی. دویمه دعوی دا ده چې د سورۃ فاتحه جز دی. نو په اوله دعوه کې چې دا د قران جز دی، په دې کې د سره قرا د مدینه، قرا د بصری، قرا د شام، امام اوزاعی او امام مالک اختلاف کوي. په دې کې د مخالفین دغه جمهور دي. او دویمه دعوه ده چې دا د سورۃ فاتحه جز دی. نو په دې کې ورسره امام ابو حنیفه رحمه الله مخالف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله دا نه مونږ چې دا د سورۃ فاتحه جز دی. نو اوس اصلي مسأله د امام صاحب مذکر کنه. امام صاحب د جزئیت من القرآن نه دی منکر، بلکې د چانه منکر دی؟ د جزئیت من الفاتحه نه منکر دی. د دې لپاره څه دلیل دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله د دینه نه دی منکر چې دا جز دی د قرآن نه، بلکې امام ابو حنیفه د دینه منکر دی چې د جز د فاتحه نه دی. دی باندې دلیل دا دی چې محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی، د
بسم الله په باره کې د دنه تپوسو شو نو د ورته وفرمایل ما بین الدفتین کلام الله د دې دوړو غتو په مابین کې د الله کلام دی د دې دوړو غتو په مابین کې بسم الله مشته نو بسم الله د الله کلام شو. او امام ابو حنیفه امام محمد او امام ابو یوسف چې کله یو قول وکي او خپل ځان ته منسوب نکي نو هغه د امام صاحب قول نو چې امام محمد نه د بسم الله په باره کې تپوسو شو او د ورته وفرمایل چې ما بین الدفتین کلام الله نو دا قول خپل ځان ته منسوب نکړو نو دا د امام صاحب قول شو. نو ما بین الدفتین کلام الله دا مطلب چې بسم الله د قران جز دی. نو د جزئیت من القرآن نه امام صاحب نه دی منکر. دویم د جزئیت من الفاتحین منکر دی. د دې لپاره دلیل دا دی چې په کوفه کې په دې مسأله کې اختلاف ډیرو چې دا جز د فاتحې دی کنه دی. د خلکو مناظره او مقابله پکې کېدلې او امام صاحب پکې سکوت کولو. نو چې امام صاحب پکې سکوت کولو کله چې په جزئیت د فاتحې کې رأی استعمالي کی او دومره لوی امام بیا هم سکوت کوي نو دا سکوت دلیل د انکار دی. معلومیږي دا چې د پنې جز من الفاتحه نه دی. آیت من الفاتحه نو دې فرمایي چې دا د سورته فاتحه جز دی. وعليه قراء مکه والكوفه وفقهاؤهما او په دې باندې د مکی او د کوفی قراء او فقها متفق دي. لاندې نکتې لیکلي فقهاء الكوفه لم يقولوا بهذا قط. دا خبره کې قاضي بیضاوی سهو شوی دی چې قراء د کوفی متفق دي او فقها د کوفی متفق دي. قراء د کوفی په دې نه دي متفق او فقها د کوفی په دې نه دي متفق بلکې دا وی په دې کې اختلاف او جمهور کوفیان په دې قایلو چې دا د سورته فاتحه جز نه ده. وابن المبارك والشافعي وخالفهم او د دوی سره په دې دعوه کې مخالف دي. قراء المدینه قراء د مدینه او د بصری او د شام او د دوی فقها او امام مالک او امام اوزاعی. ولم ينص ابو حنیفه فيه بشيء. امام سے په دې کې څه تصریح نه دراغلي. نو فظن انها ليست من السوره عنده. نو دا ګمان شو چې دا د سورته فاتحه جز نه ده د امام سے په مذهب. ځکه په دې مسأله کې رائے استعمالي دي او امام سے چپو. نو معلومیږي دا چې امام سے د جزئیت من الفاتحین منکر دي او د جزئیت من القرآن نه ده منکر. ولې نه ده منکر؟ ځکه چې وسئل محمد بن الحسن الشیبانی عنها. د محمد بن الحسن الشیبانی نه د دې په باره کې تپوسو شو. فقال ما بين الدفتين كلام الله. د دې دوړو غتو په مابین کې د الله کلام دی. لنا احاديث كثيره زمون د پاره یعنی د شوافع د پاره ډیر احادیث دي. د دعوی خود ودی کنه یو دعوی د جزئیت من القرآن دویمه دعوی د جزئیت من سوره الفاتحه. نو د دې دوړو دعوه د پاره د دلیل وای. منها ما روى ابو هريره رضي الله عنه. یو دلیل ورته د ابو هريره رضي الله عنه روایت ده چې انه عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی فاتحه الكتاب 7 آیات. فاتحه الكتاب هو آیات دی اولاهن بسم الله الرحمن الرحیم. اولنه آیت پکې دا ده بسم الله ده. دا مفسرین چې کوم دي هر سړی خو هر فن مولا نه کړي. یو فن کې یو ماهر په بل فن کې نه ماهر. مفسرین په فن د تفسیر کې ماهر دي لیکن په فن د حدیث کې د بعضو مهارت وی د بعضو نه. د مهارت په فن د حدیث کې نشته. لدی وجنه موضوعي روایت ذکر کوي. تفسیر کبیر علام چې د په فن د حدیث کې ماهر نه دی. تفسیر کبیر هم د موضوعاتو نه ډک دی. تفسیر کبیر د والعصر لاندې داسې لیکلی دی. والعصر زما د قسمی د مازیګر په موده به سوال لیکلی دی. د مازیګر په موده ولی قسم کړی دی. په مازیګر الله ولی قسم کوي. وای ځکه د مازیګر وخت ډیر اهم دی. به یو حدیث لیکلی دی. حدیث داسې لیکلی دی چې یو ښځه پیغمبر علیه السلام ته راغله ورته وی فرمایل چې یا رسول الله ما ډیر جرمونه کړي. یو جرم مې دا کړی چې زنا مې وکړه معاذ الله. دویم جرم مې دا وکړو چې دا غي زنا نه مې بچی پیدا شو هغه مې مړ کړو. دا دویم جرم. دریم دا چې هغه مړ بچی مې د سرکی په چاټۍ کې واچولو او هغه سرکه مې خرڅ کړه. نو څو جرم مې کړی دی الله به ما معاف کړي. وای پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې زما ګمان دا دی چې تا د مازیګر لمونځ قضا کړی دی نو الله په دې سختو ګناهونو کې مبتلا کړي. دا حدیث لیکلی دی. بیا دلته روح المانی چې ورپسې وګورئ روح المانی بیا دلته لیکلی چې امام رازی
هغه د امام رازی نه تعبیر په امام باندې کوي وای امام دلته یو روایت ذکر کړي موضوعي روایت والامام امام فی ذلک او امام رازی چې د په موضوعاتو کې امام دی هم دلته روح المانی څه لیکلي والامام امام فی ذلک امام رازی په دې موضوعي روایتو کې امام دی لکه په معقولات او په علم کلام کې چې امام دی نو مطلب دا روح المانی والا د مفسرم د محدثم دی لوی محدثم دی او لوی مفسرم دی دواړه صفات په کې راجم دي خو قاضی بیضاوی صرف مفسر دی لدی وجنه دا روایت موضوعي دی د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې پیغمبر علی السلام فرمایلی دي فاتحه الكتاب 7 آیات سوره فاتحه و آیات دي اولاهن بسم الله الرحمن الرحیم لاندې نکتې لیکلي ګورا هذا الحديث لم يوجد في كتب الحديث قط دا حدیث په کتابونو د حدیثو کې ونه موندل شو لا اصل له هذا دا دروغجن روایت دویم دلیل دی پیش کړي وقول ام سلمة رضی الله عنها دا حدیث کو په دې دلالت کوي دا د ابو هريره حدیث چې بسم الله الرحمن الرحیم د سورته فاتحه جزم ده او مستقل آیات هم ده ګور اولاهن اولنې آیات څه ده بسم الله الرحمن الرحیم نو د ابو هريره په حدیث کې دا مستقل آیات شو وقول ام سلمة د ام سلمة رضی الله عنها قول ده چې قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاتحه رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ فاتحه تلاوت کړه وعد بسم الله الرحمن الرحیم آیه او بسم الله الرحمن الرحیم یو آیات کړو ویشمرل بسم الله الرحمن الرحیم یو آیات نو بسم الله الرحمن الرحیم یو آیات کړو غالبا دلته جزء آیات بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الى اخره آیه دا څه ده تقدیر د عبارت دلته داسې ده وعد بسم الله الرحمن الرحیم الى اخره آیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تر دې پورې یو آیت ومن اجل هذا د دوه حدیثونو د وجنا اختلاف په دې کې اختلاف ده چې فی انها آیه برأسها وبما بعدها د ابو هريره په حدیث کې دا مستقل حدیث شو او د ام سلمہ په حدیث کې جزء د آیت شو صحیح شو چې الى اخره په کې مقدر کړي لکه بعضی شرح کې شته والاجماع دریم دلیل پیش کړي اجماع په دې منعقده ده چې ما بین الدفتین کلام الله دا خود دې د لپاره دلیل دی د جزئیت من القرآن د لپاره دلیل دی په دې کې اختلاف نشته ما بین الدفتین خو اجماعا کلام الله دی په دې کې خو موږ اختلاف نه کوو والوفاق څلورم دلیل وفاق دی وفاق اتفاق دی علی اثباتها فی المصاحف چې دا په مصاحفو کې خلق لیکي مع المبالغه سره د دینه چې مبالغه کوي په تجرید القرآن په خالی کولو د قرآن کې حتی لم یكتب امین تر دې چې امینم پکې نه لیکي دلته یو اعتراض وکړي چې دا اجماع او وفاق دا دواړه خود دې د لپاره دلایل نه دي چې دا جز د فاتحه نه ده دا خو صرف په دې دلالت کوي چې دا جز د قرآن نه ده تاسو ورته جواب ورکړي چې مقصود د قاضي دو امر دي یو امر شابسي ذکر د دلیل ده په اثبات تخپل دعوی چې جزئیت من الفاتحه ده او دویم مقصود ده تردید المخالفین ده تردید المخالفین نو اثبات د دعوی په اول دوړو حدیثونو باندې وکړو او تردید د مخالفینو په امر ثانی باندې وکړو صحیح په دې اجماع کو وفاق والباء متعلقه یا داسی ویا خطو جدادا چې یو جزئیت من القرآن ده نو جزئیت من القرآن دا صراحتا راغی د دې ولستانیو دوړو دلایل او جزئیت من الفاتحه د اول دوړو دلایل په وجه نو دعوی دوه دي جزئیت من القرآن او جزئیت من الفاتحه والباء متعلقه بمحذوف بس بکدي خپدی وی اعتراض وکي چې امین پکې نه لیکي او تجرید د قرآن کې نو د زمون قرآنونو خو مجرد نه دي پدې کې عدد د آیات لیکل شوی عدد د سورو لیکل شوی د رکوعګان لیکل شوی نو جواب دا دی چې د قرآن نه مراد مصاحف د صحابه او د تابعین دي دا وی په مصاحفو کې دانو سبات نخبه الفکر د دې پسې وایو ان شاء الله ځان سره راځي غیر مقلدین سره نکاح کیږي کنه کیږي فضول سوال دی خدا جواب بدر قدر کم غیر مقلدین بدعت